شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي ځکه چې حسد او بغض پکې راشي بیا خبره نه مني لومبی ګناه چې انسان کړی نو هغه حسد و د آدم علیه السلام زامن و دواړو خیرات پیش کړو د یو هغه قبول شو د بل هغه نه چې د کوم نو قبول شوی هغه راولګي او هغه ورور یې مړ کړو د چا چې خیرات قبول شوی هغه روح ورسره صفت نه وګڼي کنځلې ورته نه وګڼي خو دکې حسد او بغض راغی چې دا ولې د هغه قبول شو زما هغه او موږ ټول عمر دکه چالو کړو انسانانو ټول عمر دکه چالو کړو ورونه به په یو به الله فضل وکړي مال به ورکړي دولت به ورکړي یو مقام او عهده به ورکړي نو هغه بل به وایي دغه څه چل دی باندې یو شی نه یې په هغه الله فضل کړی په تا یې لا نه دی کړی هغه فضل په تا به بل څه فضل کړی که ته سوچ وکړه نو تا هغه ته ولې مانیته کېږي ته وایه الله په ده دې فضل کړی دغه په ما وموږه مال هم دغسې مال راکړه مال هم دغسې مقام راکړه نو الله به درکړي درله نو موږ څه کوو موږ حسد او بغض شروع کړو نو هغه په چا چې فضل شوی د هغه نه هغه فضل درکولی نه شو او هسې خپل وخورو خفه یو په نسې خبره به روانه یې بغض به یې او حسد به یې نو حسد او بغض به بیا څه در ورکړي خو حسد او بغض نو په کار بیا نه یې د حسد او د بغض نتیجه خرابه یې د حسد او د بغض نقصان دي فائدې یې څوک دی نبی علیہ السلام یتیم بچے د هغه ترونه تربورانو لوی لوی خلکو نو هغه یې راولګېدل او هغه یې موږ ته د پیغمبري منو دا لوی لوی نوابان دي مالدار دي خانان دي نو دی کې ولې پیغمبر نه راته نو الله وی اهم یحسبون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم دی الله رحمتونه نیشي منګه ویشلې دی میانس کې دی ګزرانه یو پلار زامني یو د الله دوی مکان ورکي او ګلخواره ورمي یو د الله یو شان خوشحالي ورکي بل الله بل شان خوشحالي ورکي نو حسد او بغض مه کوه حسد او بغض دا خپل زړه خوړلي د هغه باندې چې کوم نعمت یې هغه ته کمولی نه شي خو ته مې خوشحاله یې ستا به په کار راشي که نه ستا ورور دی ستا عزیز دی هغه له الله یو مقام ورکړو هغه له الله دولت ورکړو نو ته ورته په دروند نظر ګوره خدای موږ په تا سخته راغله هغه در سره ولاړي هغه در سره ملګرتیا کوي ستا په حجره کې به هغه ګډونه سموي ستا مېلمنو ته به هغه بالغ دي نو چې تا کې حسد او بغض وي بل باندې کولی نه شي ځان له بړو وکړي ومن شر حاسد اذا حسد شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد کوي د حسد او بغض دا ډېر ناکاره مرض دی زمونږ کلي کې یو هلک و هغه برابر غوندې ژوند و د هغه یې هغه هلک کار کسب کو ورو هغه لږ ښه شه پیسې وګټلې او ځان له یې ګاډۍ واغسته دا د نن نه تقریبا 15-20 کاله مخکې چې هغه ځان له ګاډۍ واغسته یو ورځ زه بهر تلمه دې کلي ته راروان وم د کلي لارې ته هغه راتاو شه ما له چې مخې ته رایې ما ډریور ته ویې باندې ودرېږه زه کوز شومه هغه چې زه ولیدم هغه هم ګاډي نه راکوز شه ګډه بړه وکړه زه هسې راغله ګاډي نه چاپېره وګرځېدم ما هلکه ډېر
ښکلې ګاډۍ ډېر مزېدار دا د پسونو هغسې د پسونو مې ترې شروع کړ ګاډۍ دومره ښکلی نه و او زه مې پوهېدم چې دې ځای کې رنګ دی دې ځای کې رنګ دی خو ما د هغه ګاډۍ صفت مې پات وکړ ډېر ښکلی ګاډۍ مبارک شه ډېر مزېدار دی ډېر خوشحاله شوم در باندې هغه هلک ډېر هوښیار و نو چې ما مبارکي ورکړه او خوشحاله شوم مې نو هغه داسې په ټوټي لاس کېښود ما ته وایي مولانا صاحب ځکه در باندې الله دومره فضل کړی دی ما ولې بیا هغه ورځې ګړي ته تلمه فلانی ولاړو نو چې زما ګاډۍ ولید نو زه یې لارې ته شا کړه پټي ته یې مخ کړ زما ګاډي ته یې کاتی مې شو دومره حسد او بغض اخیستی و او ته راباندې خوشحاله شوې الله درله ډېرې درکړي په بل خوشحاله شه چې هغه الله ورته ورکړې ده ستا ورور دی ستا عزیز دی ته پرې خوشحاله شه هغه الله مال ورکړی ته پرې خوشحاله شه